آمنوا اے مومنانو نحم حکم دے دا نحم حکم زمان پا پختنوں کے خطرناک حکم دے اللہ وی اے مومنانو مسلمانانو زنانا میراث میں جوڑا وی چه زنانا وی میراث جوڑ کئی حدیث مبارک کی راضی پا دور جاہلیت کے دا قانونو پا جاہلیت کے چه دا زنانا خاون با اپاد شو او زنانا با کنڈ شوا دا جاہلیت قانون داو چه زنانا با کنڈ شولا نو بے دقا زنانا با دا خاون دا کوری نیشوا واق پیدا غشو چاگی پیچا کول اقبا پی کول نو کلا بے خپل یو وڑو کیا لک دا پارا دا زنانا دا جنی اسارا کرا چه دا وڑو کیا زمنگلویشی دتا بے پنکاکو دا سبے کرا چه دا وڑو کیا زمنگلویشی دتا بے منگا پنکاکو دا بے کولا اللہ وی دا گناہ دا یا بے وڑو کیا لویو وڑو کیا بناو لویو پا کوری نئی کے خو بخپلی کوری نئی کے با دا پلار کوری دا خاون کوری نئی با بخپلی کوری نئی کے یو چاہتا پنکا کرا کو دا زنانا خوخو کنی خوخ بخپلو کوری نئی کے بے نکا کرا دا جاہلیت قانونو اسلام نمخ کے دا قانونو اللہ وی چتا سو خود زنانو نے میراث جوڑ کلے دے زنانو نے میراث میں جوڑا ہوئی پیغامبرم پدے رد کرے پدی کی دا تمام علماء اتفاق دے چی جنئی کنڈا شوا او وڑا ندا لوے دا یعنی نابالغ ندا بلکہ لوے دا نابالغ ندا بلکہ لوے دا او کنڈا شوا نداغی اختیار خپل دے بخپل اختیار دا جنئی چه دا چا سے نکاح کول غاڑی نکاح بکئی بدی بانی دا ایمو اتفاق دے او دا پیغامبر خدا حدیثم دے در احادیث دی الائم احق بنفسها دا بوریتن ہو دا جابر رتنو پروید چه آغا زنانے چه کنڈ شوا دا بخبل حق دارا دا چه دا چا سے نکاح کئی کولیش باقی کدا زنانا پخپل اختیار د خاون په کوری نه کې یو څوک وکیل کی چې ما چاله ورکا یا د پلار په کوری نه کې څوک وکیل کی چې ما چاله ورکا امشي او کو دویم نمبر د زنانا خپل پلار دی کوری نه کاری دی د پلار د کوری نه اختیار دی کو زنانا په خپل څوک چا سے نکاح نشی کولے د اختیار د پلار د کوری نه دی د پلار کوری نه بیا په نکاح ورکړي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لور حفصه په بدر کې خاوند زخمی شو او بیا وروسته وفات شو ناکونډه شوه حضرت عمر صاحب حضرت عثمان ته وویل چې اول ابو بکر صاحب ته وویل چې زما دا لور کونډه شوه که دی په نکاح اخلي زه در کوم حضرت ابو بکر نه عثمان ته ویل تیر وتم حضرت عثمان ته ویل چې تی په نکاح اخلي نه در کوم نو عثمان رتن وویل چې په نن دور کې زه دویمې ښځې ته تیار نه شم د عثمان رتن هوسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وسه وه ویل په نن دور کې زه دویمې بیبي ته تیار نه بیا ابو بکر صاحب ته ویل چې را لور مې کونډه شوې ده حفصه که تی ځان له په نکاح اخلي نو تاله در کوم حضرت ابو بکر هیڅ جواب ورنه کو حضرت عمر خبر شو چې ما ورته وویل زما د واو نه جواب یې رانه کو عثمان ته نو خو جواب راکړو نو خبره صحیح وه او هیڅ جواب رانه کو څه ورځې پس چې د هغې زنانه عدت تېر شو الله څلور میاشتې او لس ورځې تېرې شولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح وغوښتله عمر صاحب ورکړه ابو بکر صاحب دی عمر ته وویل چې ته به زما نه خفه شوې زه پوهېږم ته به رانه خفه شوې خو ته مه خفه کېږه ځکه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلي وو چې د دې زنانه چې دا څلور میاشتې او لس ورځې ختمې شوې زه به یې په نکاح اخلم نو ما د پیغمبر نه اورېدلي وو خو تا ته مې ځکه نه ویل چې که نه پیغمبر داسې ویلي زه د پیغمبر داسې چېرته نه خپروم
او ما په خپل کې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح وانغستا وینه غوښته به زه غواړم او تا ته هېڅ نه ځکه د پیغمبر لاس نه پرو نو عمر ورکړه نو دا د چې شریعت وایي چې تاسو د ښځو نه میراث مه جوړوئ دا د دور جاهلیت قانون و د اسلام نه مخکې قانون او دغه د اسلام نه مخکې قانون اوس هم دی په دې دور کې په پښتنو کې دا خوی دی چې هغه کونډه شي نو بیا وایي دا د خاوند د کاله مال دی او چې څه پې کوي هغه به پې کوي شران دا ګناه ده قرآن صریح په دې رد کړی یوه جنۍ ده کونډه شوه او دا جنۍ نابالغه ده وړه ده او کونډه شوه د دې اختیار دی د پلار د کورنۍ دی د خاوند د کورنۍ خو بلکل نشته نو اختیار یې بیا د پلار د کورنۍ دی باقي به پېغله جنۍ چې نه چاله ورکړې ده نه کونډه شوې ده خو پېغله ده د دې خپل اختیار دی خو د پلار د کورنۍ اختیار دی په دې کې احادیث مختلف دي یو درې احادیث نه دا معلومېږي مشکات کتاب النکاح کې ګوره چې اختیار یې خپل دی د ابورتن هو د جابرتن پرویل او دغه دا د یو درې څلور احادیثو نه معلومېږي چې اختیار یې د پلار دی که پلار یې وفات و بیا اختیار ضرور دی د نیکه دی که نه و بیا اختیار ضرور دی مقصد دا چې د پلار د کورنۍ اختیار یې دی او حضرت عایشه د پیغمبر بیبي وایي یوه پېغله جنۍ په خپل طبیعت د چا سره نکاح وکړي بغیر د اجازت د خپل پلار نه دا نکاح یې خطا ده ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل 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 حضرت ابو موسی اشعری وایي لا نکاح الا بولی په هر تفصیل دې باب کې فتح القدیر ابن الهمام حنفي او رشید احمد گنگوهی کوكب الدره کې شبیر احمد عثماني رحمه الله د دې په منځ کې تطبیق کړی چې کو دا جنۍ د یو عزتمن خاندان جنۍ ده او د شریف او د ښه خاندان جنۍ ده خو دا جنۍ په خپله ناکاره ده او د یو لوپر او د یو ناکاره او د یو بدکرداره انسان سره نکاح غواړي چې د هغې په وجه سباله د هغې دا کورنۍ شرمېږي او هغه هلک بیا د دې کورنۍ د تلو راتلو مناسب هم نه دی نو په داسې حالت کې اختیار د خاوند کورنۍ د پلار کورنۍ لره دی خو دې چا سې نکاح وکړم دا نه صحیح کېږي بیا جنۍ بېرته راستنېږي او کله داسې چې جنۍ په خپله ښی نیکه وي ښه جنۍ نیک عمله وي صحیح زنانه وي خو د پلار پورې ناکاره وي د لالچ په بنیاد باندې دا جنۍ داسې چاله ورکوي چې سبا له د دې جنۍ ژوند هم خرابي او د آخرت په لحاظ هم خرابي په هر لحاظ یې خرابي خو دا د لالچ په بنیاد ورکوي او کله یو کوره غوښه مې د باندې خرڅه کړه ډېرې پیسې پرې اخلي نو که جنۍ بیا د دغه کور کې نکاح نه کول غوښتل دا اختیار د جنۍ دی ځکه چې د دې جنۍ عمر سبا له تباه دی چې دا د پلار کورنۍ د لالچ په بنیاد ورکوي او سبا له د جنۍ ژوند تباه دی ښه خلک نه دی ناکاره دی جنۍ نیکه ده نیک عمله جنۍ ده نو په دې کې اختیار بیا د جنۍ دی دا کتابونه لږ دا وضاحت کړی حالات ته به ګوري قسم قسم خلک دی په دنیا کې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تحلوا لکم ندی روا تاسو لره لا یحلوا لکم ندی روا تاسو لره ان ترثوا النساء چې تاسو په میراث واخلئ زنانه کرها په زور ولا تعضلوهن مې تنګوئ زنانه لتذهبوا چې تاسو واخلئ ببعض ما بعضې هغه حصه آتیتموهن چې تاسو ورکړې ده محرم بله ورکړی دی اوس دې مهر خرڅوئ د زنانه خوښ نه دی چې خرڅېږي تاسو یې ترې خرڅوئ برناقتې مهرونه خرڅوئ هغه یې دله نه درکوي ته یې په زور اخلي دا به نه کوې الا یاتینا بفاحشة مبینه مګر دا زنانه چې راتلې وکړي په ناکاره عمل ښکاره نو دې ته مهر به ستا د هغې لی مه ورکوه وعاشروهن ژوند وسه کوئ بالمعروف په شرعي طریقه فإن کرهتموهن که تاسو بد ګڼئ بد ګڼئ دا زنانه څه یو خوی پکې دی دا خوی بد ګڼئ پاسه قریبه ده ان تکرهوا شیئا چې تاسو به یو شی بد ګڼئ ویجعل الله فیه خیرا کثیرا الله به پکې ډېر خیر په لار تللی یوه خو به پکې خو نور به پکې ډېر ښي وإن أردتم استبدال زوج که تاسو غواړئ بلا زنانه مکان زوج په ځای د بلې زنانه
یوه زنانه دې شته او بله غواړې او دا زنانه لرې کې دې له طلاق ورکوې لرې کې وآتیتم احداهن ورکړي دې وي لا قنطارا 10,000 اشرفۍ ډېرې پیسې دې په مهر کې ورکړي 20 تولې سره دې وله کړي 30 تولې سره دې وله کړي او وسې طلاق یې برنا کې طلاق یې نو دې په ځای ته بله ښځه کې فلا تأخذوا منه شیئا څو مصرف چې دې وله کړي نو پوټسکی به هم ترې نه اخلې هېڅ څه به هم ترې نه اخلې ټول به ورکوې اتأخذونه بهتانا ترې اخلې په دروغو باندې و اسمه مبین او په ګناه ښکاره وکیف تأخذونه تاسو ترې څنګه مال اخلئ وقد افضى بعضکم یقینا متصل شوي دي بعض ستاسو نه الی بعض بعضو ته پیوسته شوي دي بعض ستاسو نه بعضو ته دغه جنۍ چې ده دې خپل پلار پرېښی دی خپل ورونه یې پرېښي دي خپل کور یې پرېښی تاسو یې بلکل نه پېژندلی ستاسو کور ته راغلی ده ته برناکه د هغې ګناه نشته او دې طلاق یې نو بیا ته پیسې به نه ایساره مهر به ته نه ایساره اگر کو 100 تولې سره دې وله کړي هېڅ څه به ته نه ایساره واخذنا او اغسته ده دې ښځو منکم ستاسو نه میثاقا غلیظا وعده مضبوطه دا چې تا وغوښتله او مهر دې پکې مقرر کړو نو دا مهر مضبوطه وعده شوه اوس به هغې ته هغې څه به ځای